اصل مقصد د عبادت د الله رضا ده. اوس کله نه کله مونږ داسې کوو چې په یو عبادت کې دونه مستغرق او دونه غرقاب یو، خو بل طرف ته مونږ په داسې کارونو کې اخته یو چې په هغې خدای ناراضه کیږي او ډډه مو دې ته وهلي یاره زه خو منځونه کوم او زه خو حجونه کوم او زه خو عمرې کوم او زه خو تسبیح اړوم او زه خو علماو په محافلو کې کینم او زما خو د شیوع سره تعلق دی، زه خو د قرآن تلاوت کوم. بل طرف ته په داسې حرامو کې مبتلای، بل طرف ته په داسې سود او ناجایزو کې مبتلای، بل طرف ته په داسې نافرمانیانو کې مبتلای چې په هغه خبرو خدای ناراضه کیږي. نو ګوره دا منځونه او دا عبادتونه بیا دې سکار نه کوي، ځکه مقصد د عبادت نو چې ته خدای له منځونه وکړه، مقصد د عبادت حجونه نو چې ته خدای له حجونه وکړه، نه مقصد د عبادت تلاوت د قرآن مجید ته په شپه کې قرآن ختمه او د ورځې 60 سپارې وایه، نه، مقصد د عبادت د خدای رضا وه. دیو وجه نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله لوی محدث ته د 2مې صدۍ د خراسان د عراق اوسېدونکی و. د ده د کلي یو لوی ولی الله فضیل ابن عیاض رحمه الله به ورته ویل کېدل. دا فضیل ابن عیاض رحمه الله هم د 2مې صدۍ د عبدالله ابن مبارک رحمه الله د زمانې کس دی. فضیل ابن عیاض رحمه الله په عبادت کې ډېر مشهور و، ځکه دی په ابتدا کې غل و ډاکو د خلکو کورونو ته واوښته او خلکو کورونه به یې لوټل. د شپې یو کور ته دی ورغلی، نو چې څنګه په دیوال وروخته په کور کې دننه تلاوت کېږي. بعضې کتابونو لیکلي دي یو زنانه د تلاوت کوي، د آیات مبارکه تلاوت که الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. په دې مؤمنانو هغه وخت لا نه ده راغلی چې د الله د ذکر نه ویریږي، په مؤمنانو لا هغه وخت نه ده راغلی چې د زړونو د خدای نه ویریږي. فضیل ابن عیاض رحمه الله عاقل، د عقل نه کار واغستوي، دا خو ما ته ووایي زه د الله بنده یم، مؤمن یم، ځان ته مسلمان ویم، زه شکر کوم پردي کورونو ته اوړم، دا یې ما ته ووایي الم یأن للفضیل ابن عیاض په تا به دا روز کله راځي چې ته د خدای نه ویریږي. دلته یې توبه وویستله، فضیل ابن عیاض رحمه الله عبادت شروع کړو، د خدای عبادت شروع کو. دونه په عبادت کې دی مشغوله ده، د خراسان نه به دی ته په حرمینو کې به د عبادت کو. په یو موقع عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه په غزا کې دی، په جهاد کې. فضیل ابن عیاض رحمه الله متعلق ورته چاوي په حرم کې ناست عبادت کوي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته د دې ځینې شعر ولیکه، ورته وایي یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب. اے د حرم عبادت کوون کیا، اے په حرم کې دنه خدای ته جوړون کیا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، کتا زولیدم او مونږ دی ولیدو چې مونږ په میدان کارزار کې خدای د دشمنانو سره په جنگ یو، مونږ په جهاد کې یو او مونږ د خدای د دشمنانو سره د پیغمبر د دشمنانو سره په میدان کارزار کې او ته په حرمینو کې ناسي. لعلمت انك تلعب في العباده. فضیل ابن عیاض پوهه بشي چې ساده عبادت نه ده، لوبي دي. څونه لوی عبادت دی په حرم کې دننه، خو میدان جهاد د حرم د عبادت نه سوا دی. څونه په حرم کې دننه وخت کې تویول دا څونه لوی فضیلت لري، خو په میدان کارزار کې د خدای د دین دپاره وینې تویول دا د داسې حرم د ډېرو وښکو باندې یوه قطره د وینې قربان. عبدالله ابن مبارک ورته وایي ناسې په حرم کې ته خدای ته جاړي، ما ته پته ده. او بیا ورته مخکې فرمایي وایي من کان یحزب خده بدموعه، هغه کس چې د هغه دا مخ د هغه په وینو د هغه په وښکو ککړ دی، یعنې د هغه دا وښکې په مخ راتویږي او په دې ناس کې جزه په حرم کې ناسم خدای ته جاړم. نو فنحورنا بدمائنا تتحزب، تراشه زمونږ د سټونه دا په وینو باندې سره دي، زمونږ سټونه په وینو سره دي، مونږ د خدای د دین دپاره سرونه قربان کړو. فضیل ابن عیاض ته په دې نازېږي زه په حرم کې ناست یم، زه خدای ته عبادت کوم، زما وخت کې بهیږي، زما په وخت باندې زما ګیره لمده ده. نه، مقصد د الله تبارک و تعالی عبادت نه دی، مقصد د باری تعالی راضي کول دي. په دې موقع حرم کې دننه وخت کې تویول نه دي پکار، په دې موقع میدان کارزار کې دشمن مخې ته ودرېدل پکار دي چې سر دې د الله په لاره کې قربان شي، وینې تویول پکار دي چې کله به وقع د وینې راله هلته به بیا وخت کې نه تویوي.